اسود عنسی وته وي د نبوت دعوی وکړه او خلک مجبورول چې په ما ایمان وروړي ورنه وجنم پرېدم نه مجبورن به خلکو ایمان وروړو نو ابو مسلم خولانی رحمه الله په سوال جواب وکوي دار حاضر کې چې مخه ته حاضر کو چې په ما ایمان وروړه ورنه انجام نه خراب دی ناغه ته دا چرته کې دیش زمونږ عقیده دا ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم آخري پیغمبر دی بل پیغمبر راتلو والا نشته نو هغه نه پس حکم یې وکړو چې یو تیز دم ور ولګوي نن به د دې د لوی بزرګ د مسلمانانو چې دا ابو مسلم خولانی په نوم باندې یادېږي دا بنن زو د ور ته لړ کومه چې دا اوس وزوم کنانو دا نور په خپل به ما ایمان وروړي او به یریږي ور بل شو ابو مسلم خولانی رحمه الله ور ته لړ کوه عجیب شان وګوره د ایمان څنګه چې د حضرت ابراهیم علی السلام د پاره ور تیار شو ور کې ور لړ کړي شو او ور وته ګولي گلزار شو د الله په حکم باندې نو د امت مسلمه دا یو فرد دس دی چې د پاره غ تیز دم ور ګولي گلزار شو صحیح سلامت ته واپس راووت ډیر زیات حیران شو چې دا څنګه چلو شو د ور نه صحیح سلامت راووتو نو اسود عنسی ته خپل چې کوم مشیران دی وته وی چې دا سړی خو یاره د صحیح سالم راووتو او دا جلا وطن کا ورنه خلق ورې زمونږه پیری مریدي پریدي دا د دې کلی نه وباسا نو حکم یو کو ابو مسلم خولانی رحم الله بارکه چې زر تر زر د دې کلی نه بارکه کدل ته دی ویونه ویلو په دغه وخت کې ابو مسلم خولانی رحمه الله خپل اس خپل تور خپل ډال واغستو او روان شو مدینه منوره ته او دا هغه شخصیتو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې او وخت کې ژوندې ولا حیاتو خو نصیب دا چې د نبی علیہ السلام زیارت وطنو نصیب شوی نو دغه پس نه چې کله جلا وطن شو مدینه منوره ته روان شو چې زلار بشم د نبی علیہ السلام په مجلس کې وکینم پاسم دغه صحبت په اختیار کړ چې مدینه منوره ته اورسه خبر وتا ورکړې شو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دنیا نه انتقال پرده فرمایلی ده نو انتهایی دا غمجن شو ډیر زیات پریشان شو مسجد نبوي ته خپل اوخه مخامخ وتړله او مسجد نبوي ته نه وته نفل کول حضرت عمر رضی الله عنه ولیدو چې دا خو مسافر دی چې مونږ یو کړو وسره دعا سلام شو جی دا کم ځای نه راغلی خو یمن نه راغلی ما حضرت عمر رضی الله عنه وتویل چې په یمن کې زمونږ یو ورورو هغه اسود انسی د نبوت داوا کړي و خو چې هغه انکار وکړ بیا په ور کې واچولو نو بیا داغه سره سم معامله وشو ناغه وته ویل چې یاره جی داغه نوم عبد الله ابن صوب دی عبد الله ابن صوب حضرت عمر رضی الله عنه د فراست غر فورا پوه شو چې دا مکه سړی دی رښتیا راته وایا ته مکه سړی نه چې زه مکه ما فورا ځان ته راغاړې باسو پتندي باندې خپل د الله شکریا ادا کړه چې یا الله ستاسو لاک لاک شکر دې چې زما په ژوندۍ کې زما ملاقات د یو دسي سړی سره وشو چې هغه په ذری سره د ابراهیم علی السلام هغه سنت جاری شوی دي څنګه داغي د پاره ور یخ شو دی د پاره الله ور یخ کړو صحیح سلامت تراوت لاس نیولې ځان سره بوت ابو بکر صدیق رضی الله عنه مجلس ته نو دوانو مس کې کینو لګور یو طرف ته ابو بکر صدیق رضی الله عنه بل طرف ته حضرت عمر رضی الله عنه دی عادتا بالکل د سلاسه پسینې خو په ادب احترام سره ناشتي ولدام سره وړو کې شخصیت نو او چون کې صحابي ته خو نه رسیدو خودون الویا کارنامه رب ذل جلال ددن صادر کړه نو ځان سره کینو له د الله شکر ادا کړو چې او دسه امتی سره زمونږه ملاقات نصیب شو د ختم نبوت په مسله باندې جی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دور نواله در اوسه پورې چې څومره مسلمانانو ځان قربان کړو کنه داغه اړو مثال په دنیا کې نشته نن سبا تاسو ګورئ جی په سوشل میډیا باندې زمونږ د ایمان د چیلنج کولو لپاره د مسلمانانو کې انتشار پیدا کولو لپاره یو کلیپ دا خبيسان جوړ کی
او شعر کې